یهود رال د نبی صلی الله علیه وسلم نے تپوسونه وکړو. تپوس یې داو چې موږ ستانه د یو درې خبرو تپوس کوو، وګوره واوره محمد صلی الله علیه وسلم د دې جواب په غیر د پیغمبر نه څوک نشي کولی. که ته پیغمبر نو جواب به وکړو، پیغمبر نه جواب نشي کولی. یو سوال، بچه کله د مور په شانې کله د پلار په شانې، د دې څه وجه ده؟ دویم، هغه کم پیغمبرو چې د اوښ غوښه په ځان حرامه کړې وه. دریم سوال، د جنتیانو په جنت کې اولنی خوراک څه دی؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلا رحیم ته چې کمی اوبه مخکې سبقت وکي بچی د هغې په شانی، د مور اوبه مخکې سبقت وکي، د پلار اوبه مخکې سبقت وکي، اولاد د هغې په شان راځي. هغه پیغمبر چې په ځان باندې غوښه حرامه کړې وه، یعقوب علیه السلام د اوښ غوښې په ځان بنده کړې وه. په جنت کې اولنی خوراک دا د مایې د آینې زیته حصه ده، دا د جنتیانو اولنی خوراک دی. یهودو ویلا تا ته وحی څوک راوړي؟ وی وحی ما ته جبریل راوړي. هغې ویله ګوره که دا وحی ته چېرته میکایل راوړی وی که نه موږ مانه، خو چې جبریل تا ته وحی راوړي دا خو زموږ د پلار او د نیکونو دشمن دی. زمون پلاران هلاک کړي، زمون مشران هلاک کړي دي. که وحی تا ته بلې فرشتې راوړی نو منلم، خو تا ته وحی جبریل راوړي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغی. عبدالله ابن سلام هم دا تپوس کو چې وحی تا ته څوک راوړي، یا دا درې تپوسونه کړو؟ وی حضرت جبریل. عبداللہ ابن سلام اسلام راوړ. عبداللہ ابن سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ویلا الله نبی دا یهود ندی، قوم بهتون، دا یو داسې قوم دی چې په خلکو تهمتونه تړي. ته راوغواړه زما په باره کې تپوس وکړه. عبداللہ ابن سلام رضی الله عنه پناه ځای کې کېناسته. یهود راو وخت تپوس یې ته وکړه کې به پیو کوم عبدالله ابن سلام. عبدالله ابن سلام پتا څنګه سړی دی؟ وی خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا. دا عبدالله ابن سلام په موږ کې غوره سړی دی، پلار یې غوره، زموږ سردار دی، پلار یې زموږ سردار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی مالا خبر راکی کہ چرتا عبداللہ ابن سلام اسلام راوڑی. یہود وی اعاذہ اللہ منہ، اسلام ندی اللہ وسعتی. عبداللہ ابن سلام راوت وی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یوزل یہود چغکڑے شرنا وابن شرنا، دا ډیر شری سړی دی، د پلار هم ډیر شری سړی و. نو دی یهود ویلا چې جبریل تا ته وحی راوړي، او چې وحی تا ته جبریل راوړي نو موږ یې نه منو، ځکه جبریل زموږ دشمن دی.